خټک صاحب دمکی ورکا خټک صاحب دمکی ورکا. السلام علیکم ملګرو، څنګه چل دی؟ خیرونه دی. لکه خټک صاحب ګورې نن ډېره ظالمه دمکي ورکړې ده او ما وی راشه د خپلو ملګرو سره د خټک صاحب دمکي شریکه که. خټک صاحب چې کومه دمکي ورکړې ده او نن هغه کوم کار کړی دی عمران خان له حمله څه چې بلکې هغه ګوتې مو سره ولا کرپولې دي، ماتې کړي دي. نوې سیاسي جماعت یې جوړ کړی دی او په هغه نوې جماعت کې ورسره چې دی کم کسان شامل شوي دي. د یو درته باقاعده نومونه اخلمه او د ده د دمکې زور درته ښیمه چې دمکي خو ورکړې ده، خو ډېره ناتاره دمکي ورکړې. نو ټولو ملګرو ته خواست دی چې ګوته پرې راټینګه کړي او شعر یې کړي چې خټک صاحب نن مکمل دمکي ورکړې ده. او په نوې په سیاسي پارټۍ جوړولو کې د ټولو نه مخکې محمود خان چې کوم سابقه وزیر اعلی خیبر پښتونخوا و هغې شامل شوي دي، اشتیاق ورمړ صاحب دی، ضیاء الله دی، اذن جمال دی، پیر پیدا دی، آغاز ګنډافور، احتشام جاوید، احمد حسین پلکناز او دا ابراهیم خټک، بیا چې دی نو ویلسن وزیر او د هغې نه بعد ملک جاوید دی، ارباب وسیم دی، شوکت علی دی، محب الله دی، اقبال وزیر دی، انور زیب دی، ظهور شاکر دی، عمران خټک دی، مصور خان دی، شیر اکبر دی، صالح محمد دی، ندیم حیال دی، یعقوب شیخ دی، وزیر زاده دی، عزیز الله دی، عزیز الله ګران او چې کم دی بل فضل مولا. نو ماشاءالله خټک صاحب خو ډېره کافر دمکي ورکړې ده په ډېر غټ تعداد کې چې کم دی نو کسان واړو چې کم د پی ټي آی کسانو. نو خټک صاحب ګوره ډېره خطرناکه دمکي ورکړې ده. نو پته نه لګي چې اوس په دا ورشل صاحب چېرته کې وي، دغه هم پکار دی چې بس د خټک صاحب سره شي او دغه دی دغه هم خیبر پښتونخوا کې خټک صاحب مخکې هم ډېر ماشاءالله ډېر ښه کارونه یې کړي دي یاره. خو بس څه به ووایو نو کم بی آر ټي چې و هغه هم خټک صاحب کړی دی د خیبر پښتونخوا دپاره. په سکولونو کالجونو اسپتالونو باندې به چې دی په الټو کې به ګرځېده. نو ډېر تکړه وزیر اعلی د خیبر پښتونخوا تېر شوی دی. بلکل که پی ټي آی ژوندی و نو په خټک صاحب ژوندی و، خو چې خټک صاحب دمکي ورکړله عمران خان ته وایي ته که نر ما سره الیکشن چې په کوم ځای وې لړه وکړه زه به ستا زور وګورم. نو حقیقت خبره یم کړې ده. که خیبر پښتونخوا کې وزیر اعلیتوب کړی دی نو یقینا چې پرویز خټک صاحب ډېر ښه وزیر اعلیتوب کړی، هره اداره یې ډېره مضبوطه کړې وه. خو نن ډېر زیات خوشحاله شوم چې دی جدا شوي دی او په عمران خان صاحب چې دی کومه پارټي وه هغه یې تس نس کړې ده او ډېره مضبوطه چې دی دمکي ورکړې ده. او الله پاک دې بیا د دغو د اتفاق کلم نصیب نه کړي. نو ملګرو که ویډیو م خوښه شوې ګوته پرې راټینګه کړئ او مخکې د سره شیر کړئ. ستاسو ورور بلال اجازت غواړم د الله په امان او دا نوې غږ مې د سره هسې د خوند دپاره شریکول. خوشحاله آباد لره قدم راواله.